چې انسان به د ضرورت مطابق خوراک کوي، او بل دا چې انسان به د خپلې خېټې ډکولو کوشش نه کوي چې صرف خپله خېټه ډکه شي، بلکې د خپل ځان سره به د بل هم خیال ساتي. نو که چېرته کې دله خوراک راوړی شي او د ده سره خوراک د 2 کسانو وي، نو دی به په قدر د ضرورت دومره خوراک وکړي چې دی پکې دریم د ځان سره عذر کي، او د یو دریم کس خېټه هم په دې کې ډکه شي، مړه شي. نو ښه د ضرورت مطابق به دا درې واړه عذر شي او د دې هغه لوږه به دا دفع شي. اوس که یو سړی د 2 کسانو خوراک مکمل 2 کسه وکړي او ښه ځان پرې رسي بلکل موړ کي، خپله خېټه یې ډکه کړه، خو د دریم سر همدردي ونه شوه، بل وږی به یې غریب داسې وږی پاتې شو. نو د خپلې خېټې ډکولو به صرف کوشش نه کوي، د هغې سره سره به د بل کس د هغه د لوږې دفع کولو هم کوشش کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي عن ابي هريره رضي الله عنه قال، دا حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت ته فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل طعام الاثنين کافی الثلاثه، خوراک د 2 کسانو دا کافی کیږي 3 ته، وطعام الثلاثه کافی الاربعه، او د 3 کسانو خوراک دا کافی کیږي 4 کسانو ته. یعنی چې 2 کسانو ته خوراک کم کې غوړی شو د 2 کسانو مطابقي، نو که دیو داسې ګزاره غونته وکړي که نه، او دریم پکې د ځان سره عذر کولی شي. دغه شانتې د 3 کسانو خوراکي، نو 3 واړه کوشش دا نه کوي چې زموږ د 3 خوراک ته او په دې باندې موږ 3 تنه ځان مکمل مړولی شو، دا یې پکې 4 هم د ځان سره یو غریب عذر کي، نو دغه 4 به هم ګزارو شي، لوږه به یې دفع شي. او بل کار به دا وشي چې د کفایت مطابق په د ضرورت مطابق پر 4 واړه چې دی نو د دیو به ګزاره وشي، هغه لوږه به یې داسې شي دفع شي. دا بل روایت دی وعن جابر رضی الله عنه قال، دا حضرت جابر رضی الله عنه روایت دی قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه اورېدل یقول، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل طعام الواحد یکفي الاثنين، د یو کس خوراک دا کافي کیږي 2 ته، وطعام الاثنين یکفي الاربعه، او د 2 کسانو خوراک کافي کیږي 4 ته، وطعام الاربعه یکفي الثمانيه، او د 4 کسانو خوراک دا کافي کیږي 8 ته. نو په دې روایت کې هم د همدردۍ او د قناعت تعلیم نبی علیه الصلاة والسلام ورکوي چې صرف به د خپلې خېټې ډکولو خیال نه ساتي، د بل سره به همدردي هم کوي، او بل دا چې قناعت به کوي، د ضرورت مطابق به خوراک خوري. نو په دې کې هم دغسې تعلیم دی، خو فرق دومره دی چې هلته یې فرمایلو چې طعام الاثنين کافي الثلاثه، د 2 کسانو خوراک 3 ته کافي کیږي، او د 3 کسانو خوراک 4 ته کافي کیږي، یو په اضافي وکنه. او دلته کې سو فرمایل طعام الواحد یکفي الاثنين، د یو کس خوراک 2 ته کافي کیږي، وطعام الاثنين یکفي الاربعه، او د 2 هغه 4 ته دوچن، وطعام الاربعه یکفي الثمانيه، او د 4 کسانو خوراک 100 ته کافي کیږي 8 ته. نو دا تضعف او دا دوچنواله د دې دا بیان په دې حدیث کې چې نو دا راغی، نو دا په مختلفو اشخاصو باندې او په مختلفو احوالو په وجه باندې په دې کې را تفاوت راغلی. بعضې کسان چې هغه قناعت ډېر زیات کولی شي، هغه د بل سره خوراک نیمولی شي، خپله ګزاره کولی شي، نو داسې چې 4 کسه خو چې ګزارې خوراک وکړي که نه، نو دا 8 کسانو طرف ته کافي شي. نو بعضې کسانو کې قناعت ماده سوای په چا کې کمی، نو دا د احوالو او د اشخاصو، او بعضو کې د زیات قناعت وس نه، نو چې کم از کم دومره خو یې که نه چې د 2 کسانو خوراک هغه خو د دریم کس د ځان سره برداشت کړي، چې د 3 کسانو خوراک چې 4م خو د ځان سره برداشت کړي. او بچا کې چې قناعت ماده زیاتی، هغه دوچن چې دی نو هغه څه کوي، کسان د ځان سره برداشت کولی شي. 4 کسانی د ګزارې خوراک کوي، دا 4 نور د ځان سره ځایولی شي. د دې ځای پورې دا د خوراک آداب او اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.